صاحب صاحب هر کال مونږ وینو چې ایټا باندې ایټا ټیسټ باندې ډیر زیات رشي او هر کال ډیسکس کیږي هم ډیر زیات اکثر پکې داسې مو شي بورډ پوزیشن هولډرز چې هغه دغه ټیسټ نه پاتې شي ناکامي پرسنټیج پکې ډیر سیوا دی. تاسو په خیال ایټا ټیسټ کې ناکامي لاره بندېدل دي بس فل سټاپ دی؟ نو دې باندې د خوښه نه ده چې اول مونږ یو ایکسپرټ واورو چې هغه څه وایي. مونږ ته خو ښکاري دغه چې که فرض کا یو سړی ډاکټر نه شو انجینیر نه شو یو رزق خو په نورو شعبو کې نشته. زمونږ د خلکو منټالیټي خو دا ده چې د ایکسپرټ واورو چې دی څه وایي. د اف اس سی یعنی د 12 نه بعد زیاتر سټوډنټس چې هغه میډیکل او ډینټل کالجز کې د ایډمیشن لپاره ایم ډي کې ټیسټ ورکوي او دا سټوډنټس کم چې دا کوالیفای کو په میرټ کې د دې نوم راغی دي ته ایډمیشن میلاویږي او د دې کل سټوډنټس چې په میرټ کې د دې نوم رانغی او یا دې دا ټیسټ کوالیفای نه کونو د دې ایډمیشن نشي کېدی په میډیکل او ډینټل کالجز کې. اوس که فرض کا زموږ سره د لاست ایئر مونږ سټیټسټکس وګورو نو زموږ سره لاست ایئر په ایم ډي کیټ کې 83,000 سټوډنټس چې هغه اپیر شي. اوس په دې 83,000 سټوډنټس کې زموږ سره چې کم په کے پی کې میډیکل کالجز دي او ډینټل کالجز دي د هغې ټوټل تعداد چې دی 15 دی چې د هغو کیپیسټي چې د هغه 1600 سټوډنټس ده. اوس تاسو په خپله باندې د دې نه اندازه ولګوئ چې 83,000 سټوډنټس ایم ډي کیټ ته اپیر کیږي او په هغې کې په 15 میډیکل او ډینټل کالجز کې زموږ سره 1600 سټوډنټس چې هغه اکموډیټ کیږي. اوس کوېسچن دا دی چې دا باقي سټوډنټس چې دی دی به چېرته ځي؟ آیا دی به ډیموټیویټ کیږي، دی به ډسکریج کیږي یا دی ته مخې ته لارې بندې دي که نه دی مخې ته تللی شي؟ نو د دې لپاره زه به تاسو ته دا ووایم چې زموږ سره د دې کووډ نه بعد د دې هیلث سیکټر چې دی د دې دا سټرکچر ټول چینج شوی دی. اوس ټول ډیپینډنس چې دی هغه په یو ډاکټر باندې نه بلکې د دې ډاکټر سره په کولیبریشن او په سپورټ کې نور سټاف هم موجود وي چې هغه د دې سره ایکولی امپورټنس لري چې په هغې کې زموږ سره لکه فار ایگزامپل نرسنګ سټاف دی، په هغې کې الایډ هیلث ساینسز پروفیشنلز دي او د دې نه علاوه زموږ سره پیرامیډکس په دې کې دي. دا زموږ دپاره یو ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ سره په دې پوره پاکستان کې او سپیشلی زموږ سره په دې ریجن کې اوس په الایډ هیلث ساینسز نرسنګ او پیرامیډیکل په حواله سره ډېرې ښې ادارې جوړې شوي دي چې هغوی یعنی کوالټي ایجوکیشن ورکوي د سټاف په لحاظ سره، د فیسیلیټیز په لحاظ سره، د ایکو په لحاظ سره او دغه شانتې زموږ سره هغوی هغه افیلیشن چې دی د هغې په لحاظ سره او کلینیکل ورک په لحاظ سره یعنی ښې ادارې دي. نو زمونږ هغه سټوډنټان کم چې په ایم ډي کیټ ټیسټ کې پاتې شو د میډیکل او ډینټل کالجز نه نو دی ډسکریج کیږي نه بلکې دی ته دی نور اپرچونیټیز هم موجود دي چې دی مطلب نرسنګ طرف ته لاړ شي چې هغه زموږ سره بی ایس نرسنګ دی 4 ایئر کورس دی د دې سره سره زموږ سره الایډ هیلث ساینسز چې په هغې کې ډېر ښه کورسونه دي په هغې کې زموږ سره پیتالوجي ده، کارډیالوجي ده، ریډیالوجي، انستیزیا او د دې سره سره زموږ سره کم ډپلوما پروګرامز چې دي د هیلث په حواله سره پیرامیډیکل پروګرامز چې دي هغه زموږ سره په هغې کې فارمیسي ده، نرسنګ اسسټنټ دی، ایل ایچ ویز دي. نو زما به دې سټوډنټانو ته دا درخواست وي، دا به ورته زما یعنی مشوره وي چې دی ډسکریج کیږي نه او دی هغه سایډ ته لاړ شي کم چې زموږ سره د هیلث سیکټر یو اهم سایډ دی. دویم د انجینیرنګ په حواله سره به هم زه دا یو مشوره سټوډنټس له ورکړم چې دا بلکې د دې لپاره یو بریکینګ نیوز دی چې کم سټوډنټس د انجینیرنګ یونیورسټیز نه پاتې شو نو هغه اوس زموږ سره د پاکستان او د چاینا په مینس کې آلریډي تاسو ته پته وي چې زموږ ډېر زیات ښه ریلیشن دی، زموږ مختلف اګریمنټس او ایم او یوز شوي دي او زموږ په مینس کې د ټول نه غټ اګریمنټ چې دی هغه د سی پیک زموږ او د چاینا په مینس کې. نو د سی پیک د ویژن مطابق د پاکستان او د چاینا په مینس کې د ایجوکیشن په حواله سره د تانګ انټرنیشنل سپلټ پروګرامز یو معاهده شوې ده او د دې پروګرامز تحت زموږ سره هغه سټوډنټس چې هغه د انجینیرنګ یونیورسټیز نه پاتې شو نو دوی ته په ډېر ښه فیلډس کې په انجینیرنګ پروګرامز کې په 3 ایئر سپلټ پروګرامز کې ایډمیشن میلاویدی شي او د دې بیوټي دا ده چې په دې کې به 2 ایئرس چې دي په پاکستان کې ایجوکیشن دی او 1 ایئر چې دی هغه کم سکالرشپ چې دی هغه به هغې لپاره به ځي چاینا ته. اوس په دې کې کم پروګرامز دي، په دې کې زموږ سره لکه فار ایگزامپل سافټویر ټیکنالوجي ده، په دې کې انټرنیټ آف تھنګز اپلیکیشن
ایجوکیشن دی په دې کې سایبر سیکیورټي ده ډیټا ساینسز دي نو دا ایکولی هغه کم زموږ سره امپورټنس والا او ډېر ښه لیټسټ پروګرامز دي نو په دې حواله سره زه به دې سټوډنټانو ته ویم چې که د میډیکل ډینټل کالجز او د انجینیرینګ نه تاسو فرض کا ایډمیشن پاتې شو تاسو پاتې شوئ نو دا د ډسکریج کېدو خبره نه بلکې تاسو ته په میډیکل سایډ کې د الایډ ساینسز او نرسنګ طرف ته او په انجینیرینګ سایډ کې سپلټ پروګرامز چې د تانګ انټرنیشنل سپلټ پروګرامز چې دي په هغې کې هم تاسو ته ایډمیشن میلاویدی شي او تاسو خپل کیریر په هغې کې جوړولی شئ. ډېره مهرباني. دا امتیاز عالم صاحب و هغه خو په الایډ ساینس باندې بلکې زه هم دغه ته دغه ساینسز نه دي خو دا ډېر شی لارې دي چې کم کېدای شي ډېر خلکو ته نه وي پته نو دا خو داسې لګي چې دغه فول سټاپ نه دی خو ډېر شی لارې دي چې هغه په هغه اختیار کړی شي نو ډېره کامیابي پکې ده او یو ښه سکسسفل لایف بنده تېرولی شي. اصل کې داسې دی چې ډېره موده مخکې دا نونو ټوټل نوم یې رانیر دی پیپل پارټۍ کې فضل الرحمن نونو فضل الرحمن نونو یو پیرا ووټ غوښتو له راغی نو هغه یو ډېر زبردست یو پریکټس کړی هغه ته مونږ زموږ یو ملګری و د هغه د باډي بلډینګ کلب و بهي ارشد علي مونږ ټول هلته کې کېنولو نو مونږ ورته ویل چې یاره تاسو چې کوم دی د خلکو نه ګاډۍ واغسته او هغه غالبا چې په هغه ورځو کې ناظمي اعلی به یې ورته وي که څه به یې ورته وي تازه تازه دا چلونه اوس چې څنګه میر دی اوس میر دی او داسې هغه ناظمي اعلی شوی و که نه نو چې ناظمي اعلی و که څه دا راته اوس اندازه نشته زه به پکې لږ کنفیوز کېږم خو هغه داسې د دې کمیټۍ څه مشري وه او څه ایریا ورسره وه نو هغه ولګېد د دې لارو کوڅو نه یې دا ګاډۍ لر کړئ او دا فروټ والا او دا ټول خلک چې کوم دی دا د هغه ووټ و نو دا ټول د هغه نه بیا ګډوډ شو. هغه خبره کوله وی د دې خلکو سوچ دا دی چې خدای پاک دا رزق چې کوم دی په دې نشاط چوک کې ایښودی دی خدای پاک دا رزق چې کوم دی نو دا په دې ګرین چوک کې ایښودی دی او خدای پاک چې کوم دی دا رزق په دې عجیب بابا وروره تاسو دا بازارونه ټول دغه کوي خالي کوي د ګاډونه او زه تاسو له یو زبردست ګوډو دا بازار دا ټول بازار در کوم وګوره کم سړی چې فروټ غواړي که نه هغه په تاسو پسې هغه ځای ته درځي او هغه ډېر زبردست مثال ورکوي تاسو پېښور ته وګورئ پای کې د سرو زرو والا جدا مارکیټ دی د کتابونو والا جدا مارکیټ دی د غوښې والا جدا مارکیټ دی هر سړی چې د چا څه ضرورت دی هغه ځای ته لاړ شي ویل دغې کمپټیشن وي چې سړی یو نه خوښ بل نو هغه خبره کولی وي د دې خلکو سوچ دا دی چې رزق په دغه ځای کې دی بعینه دغه شان زمونږ د والدینو سوچ دا دی چې دا رزق چې کوم دی نو دا صرف په دې ډاکټرۍ کې دی او صرف په دې انجینرۍ کې دی نو چې په دې کې دی نو د امتیاز عالم صاحب دې خبرو ته که مونږ وګورو نو دغه لارې شته که نه خلک دغه لارو ته ورشي او اصل کې چې دی یو نقصان به زه ووایم هغه دا چې تاسو اکثر ووینئ نو ری اټیمپټ کوي او په دې ری اټیمپټس کې اکثر یو سټوډنټ خپل ډېر شی کلونه چې دی هغه ضایع کړي که نه دا یو اپیرنټلی یو ډېر غټ نقصان دی نو که په دې ری اټیمپټ په ځای دی دا مختلف آپشنز ته لاړ شي نو وخت به هم نه ضایع کېږي او ښه سموتلی به د خپل کریر د رواني خو تاسو یو خبره کوئ بلکې یو مشاهده ده هم عمومي چې دلته چې دی نو دلته یو شیز هیټ شي که سی ان جي پمپ پې جو شروع شي پسې یا میډیسن یو ډاکټر میډیسن دکان وځي یو لړۍ پسې ودرېږي که نه نو کم مونږ خپل تھنکینګ یا نور نوي لارې نه دا کوو خو چې بس ووینو چې دا بل شیز دی او کامیاب شی دی نو موږ بس دا به ښیي نو په هغې چکر کې په هغې باندې ډېر زیات ټرافیک شروع او زبردسته خبره دې دا وکړه چې مونږ به وګورو دا کوټه چې ډېر زیات مشهور شوی نو اوس د مینګورې بازار یا په سوات کې خو چې قدم ږدې یا ګټه چوتۍ جو لاندې ته کوټې چي والا یو برانچ که نه نو ستا خبره دا بالکل ټیک ده او دا هم داسې زما په خیال خو دا زندګي چې ده که نه دا به یاد ساتې یو ډېر ښه رایټر ده خاتون ده ندا اسحاق هغه لیکل کوي چې په زندګۍ کې چې کوم دی زندګۍ یو سخت دی د زندګۍ دویم نوم وایي سخته ده په دې کې راحته نشته هغې یو کالم ډېر ښکلی لیکلی و چې راحته چې ده که نه دا به ته په ډرامو کې د هندوستان یا د پاکستان په ډرامو کې به یې ګورې یا به یې په دې فلمونو کې ګورې یا به په دې د 4-5 سکندو یا د 10 سکندو یا د 15 سکندو د اشتهارات نه خوشحالي او راحت په دغې کې ګورې نور زندګي چې ده د دې سره سختې دي زه وایم که فرض که مونږ دا خپل بچوړي چې دي چې هغه غریبانانو کې به خدای پاک په پکې دغه اهلیت نه یې ایښودی سبل اهلیت په یې پکې ایښودی نو که یو سړی د ایټه نه پاتې هم شو دی نالایقه نه دی دی خدای پاک دغه ځای ته نه دی پیدا کړی چې که بیا دې ډېره زیاته خوښه وي نو دی فورس کوه ما تا چې کومه خبره وکړه چې په ده باندې د 3-4 کاله د ده د زندګۍ قیمتي 3-4 کاله دې نه ضایع کېږي چې یو اټمپټ وکړه او بل اټمپټ وکړه او بل اټمپټ وکړه
په دې کې ته اوس وګوره خلکو دلته کې چې کوم دی نو غټه غټې اکیډمیانې په دې پسې جوړې کړې یوه نومونه یې ډېر زیات دي اوس په د چا څه نوم ولي بل زیاتره ملګري هم دي هغو کېدای شي چې خفه هم شي په دې پسې اوس ورو اکیډمیانې ووتې او هغه اکیډمیانې یو غټ کاروبار ته یو قسم له جوړ شو او ښه خبره ده هر څه په کار د څه غلا نه ده څه دغه نه دی خو د دې نه هم ایون کاروبار جوړ شو چې یاره ستاسو بچوړی به مونږ ډاکټر کوو دا پیمانه خو د چا سره هم نشته چې زه ووایم چې ته ماته د خپل بچوړی واله کوه د ده مستقبل به روښاني دا سس کورونه ډېر زیاتې کوي چې اکثر په دې خپل بورډونو یې لیکلي اپنے بچے کا مستقبل محفوظ هاتوں میں دیں دا لاسونه خو ما تر اوسه پورې ونه لیدو چې وروره دا دوه لاسونه محفوظ دي او زه پکې دا خو د نصیب جنګ دی دا خو که نه د خپل لاسه ده د خپل لاسه ده او دا خو زما په خیال چې هغه پروګرام به راغونډ ته کې خو د انډیا یو ډېر زبردست یو موټیویشنل سپیکر دی سندیپ مهیشوري هغه اکثر خبره کوي وایي زندګي نه ده وایي دا د کرکټ پچ دی اوس چا چې کرکټ کړی هغو ته ښه پته ده هغه وایي چې ګوره کله د 50 اوورو گیم دی او اولنی بالر راغی او د دا اولنی بال ډېر زیات خطرناک راغی یارکر دی فرض کړو ته به وکټ نه ورکوې بال به سټاپ کې رن دې پې نه کېږي وکټ به نه ورکوې دویم بال باونسر راغی ځان ته بچ که خوږ نه شي دریم بال راغی که نه هغه وایي ګوره یو اوور ستانه میډن لاړ 49 اوورس پاتې دي که نه دویم اوور ګډوډ لاړ سکور کم شو 48 اوورس پاتې دي دریم اوور لاړ 10 اوور لاړو 15 اوور لاړو تا ته ښه پته ده ته ما ته پته ده کرکټ تا ډېر ښه کړی دی زه په خپله کرکټر وم کرکټ همیشه د یو یا د 2 اوورو ګیم وي که دا 2 اووره ستا په ټیم باندې مضبوط وشو یو ټیم ډوب شو خو که تا 2 اووره بهترین وویستل رن ریټ بل طرف ته لاړ شي او ټول چې کوم دی نو د میچ په انسه بدله شي زندګي دغه د کرکټ پچ دی په دې ودرېده غواړي وکټ نه دي ورکول پکار د 50 اوورو گیم دی 50 کاله عمر دی 60 کاله عمر دی نو په یو کال 2 یا په یو ټیم 2 باندې چې کوم دی خپله زندګي نه دي ختمول پکار یا چې کوم دی نو هغه ماشوم ټارچر کول نه دي پکار یو ایټه زما په خیال خو دا د زندګۍ یو اوور دی ټیک شو بل چې کوم دی نو داسې که نه نو دا کم ایریاز چې په هغې خبرو نور شخون نو هغه ویلي دي مونږ پې هم څه لږ ډېر بحث وکړو او ښه په طریقه باندې دا پروګرام راغونډول غواړي بس داسې به یې راغونډ کړو چې د اناو ضد ترې نه جوړول غواړي لکه تاسو څنګه ووایي یو خو ژوند راحته نه دی بل په ژوند کې هر څه چې دی هغه فول سټاپ نه دی عموما داسې مونږ وینو چې یو کس ته یو فیلډ یا د څه په حواله ډېر پیشن لري خو بیا حالات سازگار نه یا داسې سچویشن جوړ شي چې هغه د ځان سره بیا آپشن A B C D نو دا نور آپشنز هم کتل غواړي په یو پورې انختل نه دي پکار او خپل وخت چې دی هغه ضایع کول نه دی پکار